دا کوم ملګرو چې نن دلته انتظامات کړي دي دا چا په لاسو کې لخت نیسلی دی او بهر ولاړ دي تاسو د ختم نبوت د اجتماع پهردار یې خپل نسبت به یاد ساتئ ستاسو نسبت ډیر زیات لوی دی دا د غزوه خندق موقع ده جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرامو ته اعلان کوي هل فیکم من یأتینی بخبر القوم تاسو کې څوک داسې تکړه شته دی چې هغه ماته د دشمن حالات راوړي صحابه ټول ورځ خندق کې نستلی دی په لوږه باندې حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي 2 ورځو دپاره به موږ ته صرف یوه کجوره میلاوېدله په نیمه کجوره باندې یوه ورځ به موږ تېروله دومره خو د لوږې کیفیت و او ستړې ده او یخ هوا ده حضرت حذیفه رضی الله عنه فرمایي مونږ ډیر زیات ستړي مونږ چا جواب ورنکو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل ما ته چې چا دا خبر راوړو او دا د دین خدمت په دې ستړي کې وکړو نو هغه به زما سره الله رب العالمین په قیامت کې څنګ په څنګ را پاسي اعزاز یې ډیر زیات لوی دی فرمایي وې د دواړو جهانو سردار مبارک ما ته وکتل زه وشرمېدم ډیر ستړی وم او ډیر زیات وږی وم فرمایي یخه سیلۍ یخه هوا لګېدله زما په وجود باندې صرف یو څادر و غم زما د بیبي و ما سره بل څه نشته دی زه ودرېدلی نه شوم د ډېرې ستړې د وجې نه او د ډېر یخ د وجې نه نو زه داسې په دې لاسو لګولو په دې سلوري باندې راغلم نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته د الله حبیب راته وفرمایل ته به لاړ شي وی ما ورته یو د الله حبیب زه به لاړ شم وی چې ښه په موږ باندې دا کفار خبرومه راپارومه خاموشۍ سره لاړ شه او دا خدمت وکړه بیا واپس راځه فرمایي وی زه روان شوم ما یو څو قدمه کېښودل ما د شاته نه دعا واورېدله اللهم یا رب العالمین اللهم یا ارحم الراحمین ما چې شاته وکتل اوس نبی مهربان صلی الله علیه وسلم خپل دواړه لاس پورته کړي دي زه لږ خپنیولی شوم چې د دواړو جهانو سردار مبارک دا دعا د چا دپاره غواړي د خولې مبارکې نه مې دا الفاظ واورېدل اللهم احفظ اخانا حذیفة عن یمینه وعن شماله الله حذیفه درلیږم ته نه تنها دی ربا لوږه پې تېره ده الله یخ پې شروع دی الله تند پې تېره ده الله په وجود باندې ستړی ستومانه دی ربا هیڅ ورسره نشته دی خدایه خو ته محافظ شه فرمایي وی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دعا برکت و په یخ ژمي په یخه سیلۍ کې داسې روانم کأني امشي فی الحمام لکه چې زه په ګرم حمام کې دننه روان یم زه لاړم ما د نبی علیه السلام د وینا مطابق د هغې خبر د ځان سره راوړو د دواړو جهانو سردار مبارک د شپې اخره حصه ده ویښ ناست دی ما ته په انتظار باندې ناست دی ما ورته وی ابشر یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله حبیب تا ته د مبارک وي کفار په تیښته روان دي د هغې خیمې هغه چې کم دی نو ورتاوي شوي دي څاروي د هغې تښتېدلي دي کټوۍ د هغې اوړېدلي دي وی د دواړو جهانو سردار مبارک دا خپل صادر کولاو کو او ما ته وی تعال یا حذیفه ای حذیفه زما د دین خادمه زما د دین پهرداره زما عاشقه لږ زما خواله راشه او بیا یې خپل صادر کولاو کو او بیا د دواړو جهانو سردار مبارک زه د خپلې سینې سره ولګولم او فرمایي وی ماله خوب راغی د دواړو جهانو د سردار مبارک د سینې سره خپل وجود لګېدلی نو په دې کې د سحر اذان شروع شو د دواړو جهانو سردار مبارک راته فرمایل قم یا نومان حذیفه راپاسه اخوا بیده راپاسه د سحر اذان وشو زما محترمو کوم خلق چې د دواړو جهانو د سردار مبارک د دین پهرداران دي نن هم د ګنبد خزرانه د هغې دپاره دعاګانې روزي د دې امت علما دا ستاسو محسنین دي محسنین دی په خپلو لاشونو باندې بند تړلی دی د قادیانیت مخې ته شهادتونه یې قبول کړل اتکړۍ یې قبول کړلې زنځیرونه یې قبول کړل جیلونه یې قبول کړل بیړۍ یې قبول کړلې
خو د قادیانیت مخې ته سر نه دی ټیټ کړی، پروپیګنډې مو قبول کړلې، ډېرې زیاتې راپسې کوي. مونږ ته پته ده مونږ متعلق دا پروپیګنډې څوک خوري. دا دعا غواړي د علماو لا د علم په میدان کې قادیانیت ته شکست ورکړی دی. الحمدلله سیاسی میدان کې پارلیمنت کې دنه مفتی محمود رحمت الله علیه 14 ورځې علمی مباحثه کړې وه د قادیانی خلیفه مرزا ناصر سره، او د پارلیمنت درو دیوار نن هم ګواه دي چې هغه قادیانیت ته شکست ورکړی دی او قادیانیت د ځمکې اووم زړي ته کوز کړی دی. تر نن وخته پورې پاکستان کې قادیانې دا اوچت سر او اوچت سترګې نشي ګرځېدلی. الحمدلله نعرہ تکبیر. مفکر اسلام مفتی محمود، جمعیت علماء اسلام مفتی فضل غفور صاحب، نعرہ تکبیر. او الحمدلله الله رب العالمین ما ته توفیق راکو. 7 ستمبر 2015 باندې د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې هغه ورځ ده کوم ورځ باندې چې مفتی محمود رحمت الله علیه آیین کې ترمیم کړو او قادیانې غیر مسلم اقلیت ډیکلیر کړو. نن چې قادیانې شناختی کارت جوړي د ځان ته مسلمان نشي لیکلی. نن چې موږ او تاسو شناختی کارت جوړو د ختم نبوت تصدیق کوو، کو څوک پې پوه دي کو څوک پې نه دي پوه، د نادرا فارم چې کله تاسو ډکوئ شعوري غیر شعوري، موږ او تاسو د ختم نبوت په هغه شق باندې په هغه اقتباس باندې چې کلم تعلیم نه کړي انګوټه په لګو، چې تعلیم هم کړي دستخط وکاو. ما ته مخې ته ناس چې دلته څومره هم د شناختی کارت NIC هولډرز دي د پاکستان شناختی کارت ورسره په جیب کې پروت دی. تاسو له زیری در کوم، خوشخبری در کوم، تاسو کو په خپل ژوند کې د ختم نبوت یو پیر تصدیق کړی دی او تاسو په ګوته لګولې ده، تاسو په مهر لګولې ده، تاسو په دستخط کړی دی، او یوازې تاسو نه د پاکستان 22 کروڑ شهریان کو په هر پارټۍ کې دي، کو د هر ډلې سره دي، کو د هر جنډې د لاندې دي، کو د هر قومیت دي، کو د هر نسب دي، کو د هر علاقې او خطې دي، خو چې د پاکستان شناختی کارت جوړي دی به په ختم نبوت باندې خامخا دستخط کوي، کو ځان ته مسلمان وایي او دی چې د قیامت په ورځ الله رب العالمین ته مخامخ کیږي او د په خپل ژوندۍ کې یو پیرا په ختم نبوت باندې دستخط کړی دی یا په ګوته لګولې ده. دعا غواړي مفتی محمود رحمت الله علیه د پاره، دعا غواړي جمعیت علماء اسلام د پاره چې د فتنې قادیانیت مخ ته بند تړلې ده. نن چې قادیانې په پاکستان کې پارلیمنت ته ځي او فیس ته ځي، په پاکستان کې چې کوم ادارې ته هغه ورننوځي او خپل تعارف کې به حیثیت د مسلمان نشي کولی، د هغه په تندي باندې مونږ ته په د کفر لګولې ده، په دغه غدار باندې. د خپل کلی په علاقې په علماو اعتماد کوئ، خپل منبر او محراب باندې ناس عالم تنها مه پرېږدوئ. دا خو لا ډېره لویه فتنه ده چې مقتدي راپاسي او د خپل امام په ګریوان کې لاس ور واچي، او ګریوان نه خبره ډېره مخکې بوتلې ده. مخکې ورځو کې په دیر کې د یو عالم د مخ نه ګیره را شوکولې ده. دا ګیرې یو ویښته د رسول الله مبارک سنت دی. دا توهین به په بل ملک کې شوی وی، تاسو به په پاکستان کې احتجاجونه کتلی وی. نن چې زما د خپل ځوان نسل تربیت په دغه طرف کیږي، زه ورته وایم زما خوږه رورې، زما د کلمې مسلمان رور یې، سیاست کوا، اختلاف کوا، ووټونه کوا، چې څه کې کوا، خو یاد ساته د نبی علیه السلام مبارک د سنتو سپکاوی به نه کې. علما د انبیاو وارثان دي،
دا علماء کرام دا زمونږ او ستاسو د دې بچو د قرآن استادان دي. مونږ او تاسو به چرته نه چرته په دې پسې یو مونځ خو کړی وي که نه؟ حقدار مو دي ژبه چې کله په عالم پسې کولاوی نو ډېر سوچ وکړه. یو مونځ خو به دې چرته کړی ورپسې، یو جنازه خو به دې چرته کړي ورپسې. داسې مه کوه، د غیرو په سازش کې مه راځه. پته درته شته دی د کوم سړي ژبه چې د علماو خلاف کولاو شوله، الله یې 7 پوښتونه 7 نسلونه د علم نه محرومه کوي. ډېره د خطرې خبره ده. زه بله ورځ په مردان کې یو ځای کې روان وم. عموماً چې په لرې سفر ځم ما ته د مطالعې